ګرانو کتونکو السلام علیکم. تیره ورځ زه د خیبر ایجنسۍ د یو ډیلیګیشن سره چې مشري شاجي ګل افریدي صاحب کوله د خیسور کوم خیسور شریف کلی دی هلته کې تلو نارت وزیرستان کې. نو هلته کې چې کله مونږ ناسو نو د هغه ځای مقامي چې یو ینګ مین او ډیفینټلی ښکارېدم داسې چې یاره هماغه انرجیټک انرژي هماغه وه چې یاره کوم پښتون تحفظ مومنټ کوم اکټیویسټ کې وي او هغه ماشوم هلک حیات خانم و نور خلک هم ډېر زیات وو. هغوی یو تقریر وکړو. هغه تقریر زه تاسو ته اورم. هغوی یو خبره څپه وکړه. پاکستان زمونږ ملک دی، د پاکستان فوج زمونږ فوج دی، خپل فوج دی. ګیلې مو ډېرې دي، زورل یې ډېر زیات یو، زیاتی را سره ډېر زیات کړي دي. اوس هم دا منت کوو، دا زاري کوو چې یاره مونږ سره دا زیاتې نور مه کوئ. ما په خیال ډېره صحیح خبره یې کړې ده. ټول هلته کې چې نه هېڅوک هم د دې خبرې ده نه به د پاکستان د فوج مشران په فوج کې زه دا ګڼم هغوی هم دا وایي چې چا دا غلطي کړې ده هغوی ته دې سزا ورکړي. چې ما په خیال قوم قبایل چې مونږ وایو چې دوی ډېر لوی قربانۍ ورکړي دي، دوی چې کوم دی ملک بچ کړی دی، دوی مخکې ملک بچ کړی، دوی بیا هم ملک بچ کړی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې اوس د دوی مونږ دا خبره ومنو او دا دونه غټه خبره نه ده. د دې هلک دا خبرې تاسو واورئ نو جذبات هم پکې دي، ټیک ده، غوسه هم پکې ده، ټیک ده. خو زه هغه بار بار هغه دا خبره نه کوي چې زه د ریاست خلاف یم، هغه دا خبره نه کوي چې د فوج سره دښمني کوم یا د ملک سره دښمني کوم، خو وایي چې خدای ته وګورئ مونږ سره د میرې مور سلوک مه کوئ. ما په خیال ښه به دی چې دا ویډیو تاسو په خپله وګورئ. د ده نوم دی عید رحمان. د میش کله ځکه چې دا د میش په غم په در شه پښتون میش سره شریک دي او میش ته راغلي دي. په غوړنه بلا من خبره دغه دو چې پاکستان د میش ملک دی، آرمی د میش آرمی دو، میش د پاکستان خلاف نه میش د آرمی خلاف نه. خو دا واقعیا صرف د حیات سره نه دو شویه. سټیټ ته زه دا په واضح الفاظ یایم چې په دغه کرشه دا ویډیو 15 جوړې دي، دا مو سره شته اپشه شیر کوم. دغه کر دا سه ډېر الټا ویډیو جوړې دي چې زه په دخله نشو ویلای. دا د حیات کر لرګي دي چې حیات د حیات میر ورته ودروي او په دا چوړه باندې د پلور سار وشته کټ کوي او د میر کسي او د بچون په داله وړوي. دا د سټیټ پالیسی دو، دا د پاکستان ریاست او د آرمی په خیسور په وزیرستان په پښتنه علاقه شه دغه پالیسی دو. دومره خبره ده چې په جون 2014 چې کله مو نقل مکانی کړله د وزیرستان نه زتلل چې کله تلای بال کې اول زون سوځوي پنه بعد ځنګل ته یور ورکوي. مو زون وسیو د پاکستان ریاست ته پورا خو پاکستان مې باج کو. زه لوړل د مو بېعزتي وشوه. زه د اف ډي ام رشنینه ته زه په تنبیه شکشن وستل په یخ ټیم شي چې د یونټ سمره وسلاتو د مو سره میزایل و، د مو سره ډزګا و. ومنه چې دا فوج دغه ځای ته راتللی چې یوه خو دا ملک میش د زون ګڼلی و، دا فوج میش د زون ګڼلی و. کر مو ورته پریش، وطن مو ورته پریش، د نیکه جایداد مو ورته پریش، عزت مو ورته نیلام کو، ځکه مو ورته نیلام کو چې دا ملک میش د زون ګڼو. خو دا ملک د میش سره د میر غو د بچي غو رویه نه کو، دا د میش سره د میرانې یغه د مو د بچونه سره داسې رویه کو. دغه څه داس شوي دي په جون په 4 اکتوبر 2015 باندې د مو پاسي شوی دو په بکاخل کې هم شه د شپږ پوینټینا تیرېدل چې په یغ دشه ام آی ایسای سی ټی ډی هر قسم محکمه هر قسم ادارات د موجود و. ورته و د مو د خیر د میر د بچی د کاس داس ویریفیکیشن شو لکه نوای ملک ته چې تدریمت ته لکه د ملک چې داس د شتګر بشنداوي ادم سره شول میش برداشت کړل. میش چې دا وطن ته رغلی میش په داس لور روزه په ګنتی رغلی چې تو 15 بچون دي دوی د لینا دي دا د دغ سړی دا خوند دی دا یې شدا دو په دغ لول یې وستلی. نن کیما پالیسی دو، نن خو زلا شوی دو. دای داس روته ویایي چې دا د پلور په باد باندې زیای ور د زی په باد باندې پلور ور حیات ور کړه په هفته ش سلویر ور ورسی د حیات میر خبره دي که توس ویاسته د حیات میر توس ته په میدونه خبره کو چې سلویر ور په ورس شور نه نوځي نور سره خصادور نور سره د انتظامیه کاس نور سره مالک کړه روشي په کړ شننه یای چې بسترار ور کاټ ور په صندوق شه دای طالب غوړي د زنانا جمعه تعالی تارو چوي دای په صندوق شه طالب غوړي ادنه دا پاته چې تو کلیر وزیرستان ته زر وستلای په وطن کارت باندې در وستلای شپړس میاشته مو دلته په وطن کارت زوم ته غوښي وزاده رو کړی و. آیا دا طالب بیا د کیمه ناروغای چې تو و چې کلیر وزیرستان د دلته در وصل ته د مو د خواندې ماندې بې عزتي در غولای د مو د خواندې ماندې بې عزتي د حیات میر و جوړي
پارین د جمعې په ورځ باندې دا ویډیو نه دو شوې دلته بله یونټه دو دا یا تتللی دو یغې کرنیل ته دا بچای ور سره ده چې د مو ذات ختمیږي یونټ څو لایقه خو نه ماني دو فاز بلوچ تتللی دو یخ کرنیل ته چې ته مهرباني وکړه د مو ذات ته باج کا ورته وایي سنتري ورته وایي چې د مو افسار نشته تو سره چې شي دا ششي ویله دا د اسرائیل خواندې مانګې دي دا د دغه سټیټ نه دي چې کله جنگ وشي مو ته نه مرو چې مجاهد یې غازي چې د ملک مفاد وي د ملک قرباني وي زه مجاهد و زه غازي وم چې بیا کله دلته دی روشي دی مو بېعزتي ته راغلی دی دا د ټولې پښتانې نن د غونډې غیرتي پښتانې د عزت جنازه وتلیدو میش په زون نه دي ژړلي میش په مولینا نه دي ژړلي میش په کرینا نه دي ژړلي خو په عزت باندې د میش به واستې دو کنې نن په زون یور بال کې میژو کیپټن حسنین چې د 17 سنگ یونټ کیپټن و هغه داسې وکړه چې په د خیسوره شو ورو دو ورته ول خلکو ولمسیا ورکوله غشه ورته شوله دو ورته چې نه زه خو ولمسیا ته نه راغلی زه خو د ښځینه ته نه ننوځم میش د دغه ریاست ته پوره د 3 کوله میش دا اوز غلی کړی و میش خاموش و چې چلو خپل ملک مو دی که نن نه وي سبو په میش باندې خوند روشي که سبو نه وي په هفته شو په میش باندې روشي نن دغه سټیټ دای چې ته سویایې په دمکي درکوي ته اسرائیل نه یې زه د جرنیل د یم د عیسائی نه نه ډارېږم اسرائیل نه دي دا د مو ته په مقدر شه لیکلي وي اورزو د مو مارګ وي ځکه په ټیپک مړه شو دای که مو په جیل ډراوي په جیل شو د مو اجتهاد ته نقصان وي الله پاک د مو ګردې وس خرابولی شي اجتهاد نه زه د جیل نه ډارېږم توس په وجه باندې زه ورته ویایم توس په وجه باندې دا اوس ورته ورسوې چې د حیات سره انصاف ونه شي دغه بچا وړی دی په دغه پر دغه خپل ظلم شوی دی د فکر 15 بچون بوډاګون یې اوس په جلیله شدي یور یې وړي دي جاسوسونه په خوله باندې 15 لکه روپۍ ځنه وخستې دي نن یې بیا وړي دي یغه نه بعد په ده حیات پرې ته پونچه ونسی چوڑے پر اگر چالو لاوت کسا کا زر زر طالب رو غوڑا آیا دا ذمہ داری د امن د سټیټ تو کا د مودو مو ته امن سټیټ رو کوي زه دته ټیکس ورکوم مو ته امن ریاست رو کوي مو چې دته کیر د نیکه جایداد دا په مو باندې انګریز یا نه دی پرېښی د خیسور تاریخ وکسا د حاجي میرزلي خان د کوڼیه ګلویز د میش په جبیله شه موجوده دي میش کا دغه ریاست ته واضح الفاظ باندې دا ویایي چې که یو ور درته الټا شوي او میش د ملک د زون ونه ګڼو یا تو ګلو ختم شي د میش سینې تو ته ختم نشي ټول سیاسي پارټۍ ته میش د هیڅ تحریک د هیڅ چا سره د میش تعلق نشته د میش چې نن سویایي دا میش د مانجې په عزت نن لګیایي په دا باندې که میش سار لوټ شي زه ټولې سیاسي پارټۍ ته دا ویایم چې د سیاست وخت نه دی مو ته حیات ته چې څوک روسي ویلکم ورته ویایه دا مو ته نن ډېر عزتمن خلک راغلي دي خو سول درته کوم مینات درته کوم چې د حیات کیسه په سیاست ونخلې دا عزت ته ځون وګڼه دا د تو هدی دا د مو دی د ډېره پښتانه مانجې سره دا شوي دي خو چا شاغ نه دی کړی نن یو حیات وکړو داسې ونیره ډېره ویډیو د مو په جیب شه د ریاست ته زه واضح بیایم چې دا بچون نوستی دو توسته کیسه وکړو چې د دغه خواندې مانجې سره څه شوي دي د مو په زبان نه رودرمي زه ویلی نه شم یې پښتانه د پوره یې جرم ګڼو د پښتانه د پوره یې زه پیغیر ګڼم که نه وي داس خبره مې په خوله شدي چې د مو زړه سیر یور کو خو وضخول یې نه غواړم د سټیټ د پاکستان د ریاست د خیر د پوره چې چلو که نه وي داس وی بې جمعې کوم داس وی بې پردې که چې زه بې جمعې کړی یم وضیح ورته ویایې چې که زر نظر د حیات سره انصاف ونه شم حیات ور سره دغه نره مانجې دو په اسلام آباد شه میژو ور سره وي میژو در نه ورکوي مونږ په خپله زنانو ته ضرور نه پېښېږي خبره ده امید مشته چې څوک شته په د خوره باندې امید مشته چې لیډرون لري امید مشته چې انصاف وروکړل شي که انصاف نشته ملاو نه شو حیات غونډه ونیره ډېرې داس کارنامې وي چې د پاکستان ریاستو د عزت جنازه وځي او د کړي وي او ثابته وي او امان یې دا پر یود کو دا یوه کیر ته نه راوځي د میر په مخ شه په 15 کوله په 40 کوله بچي پرې ټیپک نسی او میر یې ورته کسي
نعوذ بالله امیر ته چې کوم الفاظ استعمالوي زه دلته نشم ویلی د حیات مور نن په ژړو دو هغه په جماشه څلور وره عزت نیلام کیږي دا مال یې د میر نه دی امیر سره دای څه پالیسي کو دلته په دغه بچي باندې د څه کړي دي وزیخ ورته یایي وزیخ چې د حیات سره انصاف ونه شي یا دغه ریاستو ډېره جنوزه نرمي ژوبوسي ویډیو مو جوړه دي بچونو سره دي مانجې په دغه کرشه د توس په انتظار ټوله نوسته دي د هر میر سره چې څه شوي دي غونډې مانجې دلته وس نوسته دي هر ورځ هغه عزت بس تللی دی نه را بل ملک خو نه دی روغلی اسرائیل او امریکا خو نه دی روغلي دغه پنجاب او د مو آج دلولون چې په پوډرو په پکوړې ریږدي دي او د کرنل په ملکاتینا ریږدي دي د یغ یوازې دا شوي تو ته د جاسوس دومره در نږدې شه چې غوړ ملک پرې خروپېږي کوم خروپوي جاسوس ځون ته نږدې کوي په بنګال شه د داس وکړل جاسوسي ادارې د ولږلې بنګال ته تونه لوړو تسالي درکوه چې دا راو یاد وي پښتین درنه راونده انشاءالله درنه سیو ریاست خپله پالیسي ټیکو ریاست خپله پالیسي ټیکو که ټیک یې نه کړه بیا دا نه وي چې تو څه د ملک خلاف یستی یا میر زون سوی دی د میر د ماندې بچي چې په جون شه مشکله وتلی د میر د ماندې بچي په روډینه پیدا شوي دي خامله ښځه د فوجي نه په مخه په روډینه پیدا شوي دي هغه نه بچون ویلې خو دغه ریاست ته میش قرباني ورکړی دو او دغه ریاست میش ته سره کړی دي کله شهید نوم روکو کله د غازی نوم روکو د دهشتګردي نوم خو د په خوله شدای خو مو ته روکوي